أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا د مئی د میاشتې 15 تاریخ دی او د نن نه تقریبا یو میاشت مخکې په اپریل 12 تاریخ باندې زمونږ ملک ته نږدې یو ملک چې سریلنکا نومې دی هغه د خپل دیوالیهپن اعلان وکړو چې موږ دیوالیه شو، موږ سره سشتی نه اوس. او د هغې نه پس د تیلو جاز راغی چې پکې 40,000 ټن تیلو او د سریلنکا حکومت ته وی چې پیسې راکئ او تیل واخلئ. نو د حکومت چې کله خپل بینک ته وینا وکړه نو هغه ما سره خو څه نشته. نو سټیټ بینک ته وویل نو هغه ما سره خو زر مبادله نشته او که سره شته نو هغه د ډالرو په صورت کې نه دي. نو جاز واپس انډیا ته لاړ او په سریلنکا کې د تیل بحران پیدا شو. بیا څه د تیلو د نشته وجه نه جنریټرې بند شوې نو بجلی ختم شوه او چې بجلی ختم شوه نو کاروبار بند شو. بل طرف ته د سریلنکا غنم د یوکرین نه راتلل او د یوکرین د جنگ د وجې نه د غنمو سپلای کمه شوه. ته ویلی شي چې د سریلنکا په ملک کې یو طرف ته د تیلو بحران، بل طرف ته د خوراک بحران او بل طرف ته د زندګۍ د تیریدو دپاره د دوایانو بحران پیدا شو. د سریلنکا خلق د غصې نه ډک راووتل او په غټو خلقو یې حملې شروع کړې. د ملک وزیر اعظم ذاتی کورې وسیزو، په پارلیمنت ورلل، په پارلیمنت کې 2 ممبران یې ووژلل او د نورو بېعزتي وکړه او د وزیر اعظم سرکاري رهایشګاه باندې چې ورتلل نو هغه په 3م چت کې سره د خپله خاندان نه پناه واغسته او فوج راورسید او وزیر اعظم یې د خلقو د حملې نه بچ کو. ځای په ځای افراتفری شروع شوه او د خلق د ژوند د خوندونو نه محرومه شو او هر طرف ته آه و بکاو. په سریلنکا کې هر څوک په سلګو دي. وی دا ولې؟ وی دا ځکه چې د سریلنکا کې د تیرو 200 کالو نه د 2 خاندانونو حکومت دی، یو بندرانایکیو ګروپ او یو بکسا، او هغې نمبر په نمبر حکومت کاو. وی دا خو زموږ په دې ملک هم دي. وی دویمه وجه دا وه چې رونو په کور کې عهدې تقسیم کړې وې. د سریلنکا وزیر اعظم او وزیر خزانه او سپیکر قریبي رشتہ دار یا رونه دي. د میډیا په هاوسز باندې د هغو قبضه ده، هغه هم د هغې سره دی. چیمبر آف کامرس هم د هغې سره دی. او په عیاشو کې د دې نه پته ولګوه چې تقریبا 2 کروڑ آبادي ده، 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ آبادي ده، خو 51 ارب ډالر، 50 ارب ډالره قرضه ده پې. او د کرپشن اندازه یې د دې نه ولګوه چې 10 ارب ډالر هغې بیرونی ملک منتقل کړي د خپل عیاشو دپاره. وی دا خاندانی حکومتونه خو په پاکستان کې هم دي.
او دا بیرونی ملک سرمایه منتقل کول خو زمونږ د پاکستانی قیادتونو عادت دی. او نور خو څه کې خو چې قرضه به یې اغسته نو هغه کار به یې پیکاو چې په هغې نه عیاشي ټپکاویږي. ښکلی موټروی جوړ کا او ښکلی ایرپورټ جوړ کا او ښکلی بندرګاه جوړ کا چې د ورایه ښه ښکاري، خو دغه پیسې د قرض دي. وی ما تا هم په پاکستان کې ښکلی موټروی، د کراچۍ او د اسلام آباد ښکلی ایرپورټ او بندرګاهونه د قرض په پیسو جوړ کړي دي. وی بیا سریلنکا له پکار و چې د عوامو نه ټیکس اغستی وی او ریوینیو جمع کړی وی او قرضه یې پې خلاصه کړی وی، خو خپل عوام یې په دوکه کې ساتل، هغې له یې سبسډي ورکوله او د قرض د خلاصولو دپاره به یې نور قرض اغستو. او خلق د دې نه خبر نه و چې موږ ورځ تر ورځې ډوبیږو، حالانکه پوخا هغې شاعرانو ورته دا خبره کړې وه، قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے رنگ کے رنگ لائے گی ہماری فاق مستی ایک دن. دا ته چې د لوږې نه مرې او بیا مستې نو وږی چې مستی نو دا به رنګ راوړي. نو اخر په سریلنکا کې هغې مستۍ رنګ راوړ. نو په کار وه چې د خلقو نه ریوینیو جمع کړی وی او هغه قرض یې پې خلاصولی، خو خلق یې په دوکه کې ساتلی او د قرض د خلاصولو دپاره به نور قرض اغستو. او خلق د ځان نه خبر نو چې موږ ورځ تر ورځې ډوبیږو. اخرکار هغه وخت راغی چې د ډوبېدو اعلان یې وشو، په خپل اعلان په 12 اپریل وکړو چې موږ دیوالیه شو. وی بیا څه وی دغه کارونه چې موږ د قرض د خلاصولو دپاره قرض اخلو دا خو موږ پاکستانیان هم کوو، ځکه چې په تیرو ورځو کې چې یو سروې شوی وه وی چې پاکستانی قوم د روزانه اخراجاتو دپاره 30 ارب روپۍ روزانه قرض اخلي. روزانه قرض اخلي په هر سړي په سر باندې په لکاو قرضه ده. او پاکستانی قوم هم د موټروی په عیاشۍ، د ایرپورټ په ښکلیوالي خوشحالیږي او حکومتونه یې په دې رضا کوي، جبکې د پاکستانی قوم ته که تعلیم ضرورت دی یا صحت ضرورت دی هغه بنیادي ضرورت ورله نه پوره کوي. وی دا خو موږ په دې پاکستان کې مینو چې هر هغه شی چې پاکستان ته ضرورت نشته او مال بیرون ملک سرمایه په بار ملک ته ځي او سرمایه په ضایع کیږي، هغه خو دلته موږ کوو. لکه مثال په طور باندې زمونږ په ملک کې کم سیزونه چې امپورټ کیږي او موږ ته هیڅ ضرورت نشته او قیمتي زر مبادله په خرج کیږي، هغه یو لگژري ګاډي دي چې داسې ګاډي دي چې د امریکې سړی پکې نشي ګرځېدی، هغه د پاکستان د ایلیټ کلاس یا د مالدارو خلقو سره دي. او یا هغه موبایلز دي چې یو موبایل په لکاو روپۍ دی او د هر سړي په جیب کې پروت دی او په دې موبایل نه بغیر گزاره کیږي. وی پاکستانی قوم خو څه کوي په دې باندې ډېر په خطره کې دی چې موږ ورته وایو چې پیاده ګرځئ نو هغې ماشومان هم په موټر سایکلو په کوڅو کې دننه ګرځي، یعنې په کوڅو کې هم دننه څوک پیاده نه ګرځي، جبکې د ده د صحت دپاره پیاده تلل اکو پیاده نه نو بیا په سایکل تله ضروري دي، خو دی نه سایکل استعمالوي او نه پیدل استعمالوي، دی کم از کم موټر سایکل استعمالوي. او د دې وجې نه په اخترو کې د موټر سایکلو اکسیډنټ ډېري. نو پاکستانی قوم هر هغه کار کوي کوم چې سریلنکا کاو. سریلنکا قرضې اخیستې، پاکستانی قوم قرضې علي. سریلنکا عیاشي کوله، پاکستانی قوم عیاشي کوي. او سریلنکا مال قرض د اغستو دپاره نور قرض اغستو، نو پاکستانی قوم د قرض اغستو دپاره نور قرض اخلي. او سریلنکا خپل قوم لا په دروغه سبسډي ورکوله، نو پاکستانی قوم هم سبسډي اخلي. ناغوی دا خبره یاد ساته چې کو یو سړی ځان له ګناه کوي نو خدای به تې ځان له تپوس کوي، خو چې کله قوم ګناه شروع کی نو الله یې نه معاف کوي. نو شاعر وی فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. کله چې ملت به حیثیت مجموعي ګناه کوي نو خدای پاک یې چرته نه معاف کوي. او آخرت سزا خو په خپل ځای ده، خو په دنیا کې ورله سزا ورکوي. هغه هوښیار سړي ویلي وو
ایونٹس کاسٹ دیئر شیډوز بیفور. تمام حالات چې کله خراب شي نو هغه خپل اثر چې دی د وخت نه مخکې ښکاره کوي. او زما ستا په ملک باندې دغه د سریلنکا د حالاتو شیډو اوس غیر چاپیره راښکاره کیږي. او یې دا ویلو چې nothing happens automatically, there is always a cause. ناڅاپه هسې یو شی نه کیږي، بنیادي څه وجه یي، چې کوم ځای وجه یي هلته هغه شی راځي. نو چې سریلنکا کې چې کوم وجوهات و هغه زما ستا په پاکستان کې د هغې نه ډېر دی او کم نه دي. د سریلنکا یوه خوش قسمتي ده، الله دې کړي چې دا خوش قسمتي زمونږ هم یي. د سریلنکا فوج د سریلنکا خلقو ته خوږ دی، ځکه چې د سریلنکا فوج د تاملناډو د ټایګرز نه هغې خلاص کړي دي. او کله چې فوج راغی نو خلق ډډې ته شو. خو د پاکستان بدقسمتي دا ده چې فوج هم متنازعه کېدو کوشش کوي خلق، او خلق دا هم د خپل دغه یوه اداره زما ستا دپاره کومې قیمتي ادارې چې دي او ادارې ټولې قیمتي دي او د ادارو خیال ساتل د ملک دپاره ضروري دي. خو د فوج اداره زما ستا دپاره اټمي قوت، زما ستا دپاره د کشمیر مسله، زما ستا دپاره د ګوادر بندرګاه دا قیمتي دی. او دا د دشمن په نظر کې دی، د اسرائیل په نظر کې دی، د امریکې په نظر کې دی، د انډیا په نظر کې دی چې ستا نه به ګوادر دا سیسټم د سی پیک کله خرابوي او د کشمیر دا مسله به درنه کله یېروي او دا اټمي قوت به دې کله تباه کوي. هم د دې دپاره دشمن لګیا دی. او که د دشمن سره د کور ملګري هم شي نو بیا به د پاکستان حل د سریلنکا نه هم بدتري الله دې نه کړي. دا خبره چې کله کېده وی علاج یې څه دی؟ وی ګوره چې چېرته اسبابي ارته کې هغه اثر راځي. nothing happens automatically, there is always a cause. کله چې کاز وي نو په تا به راځي. په سریلنکا چې راغی نو دا به په تام راشي. نو هغې هوښیار سړي وی هم پاکستانی سریلنکا سے 1 مہینے کے فاصلے پر ہے. د هغې الفاظو مطلب دا و چې که فرض که په سریلنکا کې په اپریل کې دا کار وشو نو که په مئی کې ونه شي نو په جون کې تمه ساته. او خدای دې مکه که د پاکستان بپرې ہوئے عوام بار ته راوځي او هغه په دې ایلیټ کلاس عملې شروع کړي او بدامني شروع شي نو چې څوک به منې کوي الله دې هغه ورځ په موږ باندې رانه ولي. د دې وجې نه زموږ ټوله توجه دې ته لاړه چې یاره دا ولې دا چل کېږي. وی ګوره 70 سال ستا وشو او ته د عیاشۍ زندگی تیرې او ستا 70 نه زیات کالونه وشو او پاکستان چې تا د کوم مقصد دپاره حاصل کړو هغې ته ډېرو توجه نشته. ستا ټوله توجه کوڅې پخولو ته ده، ستا ټوله توجه منبرۍ ګټلو ته ده، ستا ټوله توجه فنډ وهلو ته ده، ستا ټوله توجه نوکرۍ حاصلولو ته ده. ستا د خدای مخلوق او خالق د هغه د رضا کولو په پروګرام کې اړو سشتې نه. ستا د پاکستان دا حل دی چې د تیر حکومت وزیر داخله وایي چې آئنده مارچ خونی ہوگا، د دې نه بله د خطرې خبره نه. او بیا دا چې ستا د تیر حکومت اهلکار چې هغه یو ذمہدار شخصیت ته وي په جماعت کې چې چا د سیاست خبره وکړه نو وښی یې گویا کې گر گر لڑائی کا اعلان ہو رہا ہے. او ستا د موجوده حکومت یو وفاقی وزیر چې د هغه تعلق د سن سره دی هغه وایي خپل بچی اپنے بچوں کو مدرسوں مولویوں اور غربت سے بچاؤ. یعنې دا د هغې ذهنیت دی چې تاسو خپل بچی چېرته مدرسې ته بونځئ. دا د موجوده حکومت وزیر دا اعلان کوي. دا چېرته مولانو ته نږدې پرې نه دی او دا چېرته غربت ته نږدې پرې نه دی، پبلیک سکولونو ته یې لیږئ چې د دې 3 ځایونو نه بچ شي. او دا خبره د هغه دومره ترخی چې د وفاق المدارس هغه حنیف جالندري صاحب د هغې باندې انتهایی د خفګان اظهار وکړو. نو زما ستا اخلاقي حالت دې حد ته ورسید چې پخوا به موږ تنقید کوو نو اوس موږ تصحیق کو. ہماری تنقید اب تضحیق میں تبدیل ہو گئی. پوہا بمنگا ذکر کاؤ خبریں بم کولے اس منگ ہم اب گالیاں دیتے ہیں او زمنگ خبریں اس د کنزلو صورت اختیار کرے او زمنگ د کنزلو او د بد اخلاقی هغه خبره ایکسپورټ شوه. او په مسجد نبوي کې چې کم کار وشو ارچا چې کړی خو پاکستانی خو وکنه د هرې ډلې ملګری چې د دې دا مطلب شو چې موږ بیروني طور د مسجد نبوي د احترام نه هم ځان بری وساتو او دا د عذاب یو غټه نښه ده. دې وجې نه موږ وی چې دا خبره به په قرآن کې ګوري چې دا څه چلو شو
نو الله تعالی په صورت روم کې موږ ته ویلو ظهر الفساد فی البر والبحر، په بر او په بحر کې، په وچه په لمده کې، په لمده کې که ته په دریاب کې ځې نو بحري قزاقان به دې وخي، او که په ځمکه باندې ګرځې نو خپل وزیران تا ته وایي چې خوني مارچ پی، او خپل وزیران تا ته وایي چې یو بل ووخی، او خپل خلق تا ته وایي چې په کورونو حملې وکئ. نو چې کله فساد راشي، د فساد یو شکل خراب حکمران دی، د فساد شکل خراب افسران دي، د خراب شکل یو طرف ته کرپشن او رشوت دی. دا چې ښکاره کیږي دا ستا د عمل د وجې نه ښکاره کیږي، او په دریاب کې بم پتا حملې کیږي، ځکه بما کسبت ایدی الناس، چې کله خلق 80 کاله په دروغو باندې حکومتونه وکړي او خلق ځان غولی، وی موږ وی چې د پاکستانی قوم ریوینیو چې ورته وایي چې نه ټیکس ورکړي او خزانې ته جمع شي، نو 60 نه واله 70% نه جمع کیږي، صرف 30% جمع کیږي، ځکه خلق ورکړو ته تیار نه دی، اغستو ته تیار دی. نو چې کله دا حالت شي نو د خزانې حالت به خراب شي. کله چې ستا عیاشي دومره ډیره شي چې ته روغ بلډنګونه راغورځې، نوی پې جوړی او په هغې نوې خرچه راځي، او بیا په هغې کې انکوایري چې مقرره کړې نو په هغې بیا نوې خرچه راشي، نو بیا چې کمیټي جوړه کړې نو بیا په هغې نوې خرچه راشي، او دا څومره خرچې چې راځي دا د قرض پیسې، او ستا پې ډوډه نه سوځي. لیذیقهم بعض الذي عملوا، دا ستا د هغې عملونو د بعضې سزا ده، صرف دس از نٹ کمپلیټ، ځکه کمپلیټ سزا به تا ته په آخرت کې میلاویږي. د دنیا چې دا دارالجزا نه دی، دا دارالعمل دی، خو صرف تاله د تړکې ورکولو دپاره موږ لږ غونته کې په تا باندې خپل حکمرانان او خپل ملګري ستا دشمنان کو، او یو بل ته وایي چې وخی یو بل، لکه څنګه چې د سریلنکا خلق په سپینو جامو پسې ګرځي او هغه وخي، او د ممبرانې په پارلیمنٹ کې دننه وی چې بیزتی ولا وکړه، ان کو جوتے پڑ گئے، ان سے کپڑے اتار دیے گئے. دا د خدای عذاب دی، دا پتا ذکر راځي چې تا کم کارونه کړي دا د هغې بعضې سزا ده. هو یو خبره ده، لعلهم یرجعون، کیدای شي چې دوی د دې نه مطلب والی واپس شي. زما ستا دپاره یو چانس شته چې ما تا ر دې نه به واپس شو، او د سریلنکا غونته کې صورتحال په موږ باندې په جون او په جولای کې را نشي، ځکه الله موږ ته یو کیپس یو دغه را کړی، سپیس را کړی چې که تاسو خپل کریکټر ټیک کړئ نو لعلهم یرجعون شرط پوره کړئ. نو بل طرف ته الله تعالی موږ ته په صورت شورا کې ویلو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، دا تاسو ته چې څه مصیبت راغی، دا په تاسو چې کومه ګرانی راله، دا په تا باندې چې کومه بدامني راله، یو طرف ته چې خوراک ګران شي او بل طرف ته چې امن ختم شي، د دې نه لوی مصیبت بل نه، دا فبما کسبت ایدیکم، دا ستاسو دغې کرتوتونو د وجې نه دي. او ګوره یاد ساتئ ویعفو عن کثیر، خدای ډېرې خبرې تاسو ته معاف کوي، دا خو چې ونه شي نو دا راته وښیي. نو د دې وجې نه موږ الرټ شو چې یا الله پاکه هوښیار خلق هم وایي چې فورکاسټ دیر شیډوز بیفور، د سریلنکا حالاتو سوری خو په موږ را روان دی، او بل هوښیار سړی راته وایي چې بس میاشت نیمه پاتې ده سریلنکا به د نه جوړیږي. او زموږ ټیکنیکل ایکسپرټس ویلي چې موږ پخوا ویلو چې پاکستان به دیوالیه کیږي، خو سیاستدانانو موږ نه پرېښودي چې الموایه دی خلقو ته پرېږدی چې موږ پرې مزې کوو. نو موږ بیا ډېر پریشانه شو. نو بل طرف ته موږ بیا د صورت انفال یو آیات لرالو، نو هغې باندې لږه سا واغستو، هغې کې څه وي وما کان الله لیعذبهم، خدای تاسو له عذاب به نه درکوي، دی له الله عذاب نه ورکوي، وانت فیهم، پیغمبره چې ته پکې یې. نو پیغمبر د الله یو لوی نعمت و، او هغه چې کله و نو هغې د عذاب نه بچو، خو زما ستا په منځ کې خو اوس نشته. نو دا دویمه فقره زما ستا دپاره ده، وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، خدای به دې له عذاب نه ورکوي خو کو دې استغفار وایي. استغفار دې ته وایي چې ته شرمنده شې او ته ووایې چې داسې مې کړو، دا مې غلط کړي او اوس پکې خیر نه کوم. د پاکستان دپاره د استغفار غټ ټیسټ دا دی چې موجوده حکومت اعلان وکړي چې کورټ د سود خلاف کومه فیصله کړې ده، موږ به په هغې باندې من وعن حمله کوو، من وعن حمله د هغې باندې به عمل کوو او موږ به هغه نافظ کوو. نو د الله سره د جنگ میدان به ختم شي، ځکه چې کله ته سود کې نو فاذنوا بحرب من الله، ته د الله سره په جنگ په حالت کې، نو د الله نه جنگ لا چا ګټلی نه دی. نو تا ته د استغفار یو چانس دی. دا د استغفار چانس چې کله قوم یونس استعمال کړی، نو یونس علیه السلام غوندې پیغمبر ورته عذاب راغی،
خو چې کله هغوی استغفار د ړه د ویښه ووې نو الله تعالی ته عذاب ټل کو. نو زما پاکستانی قوم دپاره دا یو چانس دی چې راځئ چې د استغفار سهاره والو هغه غلطۍ چې موږ کړي دي چې هغه وایي چې به یې نه کوو، هغه عیاشۍ چې موږ کړي دي راځئ چې د موټر سایکل په ځای سایکل استعمال کو، د سایکل په ځای پیدل ګرځو او خپل اخراجات د حلالو نه کو او د قرضې دا کم خوند چې موږ اخیستی دی دا پریږدو او خپله زندگی ایډجسټ کو. نو بیا کیدای شي چې الله دا منډلاته هو عذاب چې د سریلنکا نه شروع شوی دی په ما تا را روان دی دا خدای پاک واپس کی. الله واپس کړي دي. نو کله چې دا کارونه وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کومه عجزۍ او په کومه دغه په کومه عجزۍ باندې او په کوم فریادي حیثیت باندې الله تعالی ته کومې دعاګانې کړې وې د هغې نه ما ته د دعاګانو چل زده کو. وی د کامیابو خلقو نښه دا ده چې خپل ټایم به په 3 حصو کې تقسیموي. په یو ټایم کې به الله ته مناجات کوي، د الله نه به غواړي، او یو ټایم به دې له مقرر کړي چې ځان لکینې ځان سره حساب کتاب وکړي چې یا الله تا پاکستان غوندې نعمت موږ له راکړی و، موږ د پاکستاني لیډر نه هره مطالبه کړې وه خو موږ ته چېرته دا مطالبه نه وه کړې چې د اقامت صلات انتظام وکړه، د ادای زکات انتظام وکړه، د نهی عن المنکره د امر بالمعروف انتظام وکړه. زه به تاله ووټ درکمه خو کو فرض که ته د قرآن قانون په دې ځمکه نافظ کې نه، زه به تاله ووټ درکمه چې موږ له کوڅه پخه کې، زه به تاله ووټ درکمه چې ما له زوی نوکر کې. دغه خبرې پرېږدوه. نو چونکې موږ د الله دین په پرایورټي لیسټ کې د باټم نم په ښکته کوز کړی نو دا یو ډېره غټه غلطي وه. نو یا الله دا غلطي موږ کړې ده، موږ د دې اعتراف کوو. نو یا الله د هغې په بدل کې یو طرف ته تا زموږ نه په 71 کې پاکستان نیم کو، بل طرف ته دی په پاکستان کې موږ په یو بل راولګولو. نو د کراچۍ د امن غوندې ښار و هغه هلته بدامني شوه، نو په بلوچستان کې داسې بدامني شوه چې اډوچلې نه راځي، نو په سوات کې بدامني شوه، نو په قبایلي علاقو کې بدامني شوه. دا ستا خفګان دی زموږ نه، ته زموږ نه نور مه خفه کېږې. نو د الله رسول چې کومې دعاګانې کړې وې چې هغه دعاګانې د ړه د ویښه وې، نو د عرفات په میدان کې د الله رسول چې خپل الله ته لګیا دی نو هغه خپل الله ته چې دعا په کوم الفاظو کې کوي د هغې هغې روح ته چې ګورې نو ته به ووایې چې یاره واقعي دعا لمسنګ کوي. نو د دعا چل ما تا ته ښیي. نو الله د الله نبي د خپل الله نه غواړي نو څه ورته وایي اللهم انک تسمع کلامی، زما ربه ته خو زما خبرې اورې. زه د پاکستان په هر ښار کې چې یم که زه په صوبه سرحد کې یم او که زه په KP کې یم او که زه د کراچۍ په هغې ښارونو کې یم او که زه د لاهور په هغې ګرمۍ کې یم زما ربه ته زما اواز اورې. او بیا واللهم انت تسمع انک تسمع کلامی وترى مکانی، خدای زما ځای هم تا ته معلوم دی چې زه کوم ځای یم، وتعلم سري وعلانیتي، زما ربه تا ته پته ده چې زه په خوله څه وایم او زما په اړه کې څه دي. ما ناره لګولې وه د دې اعتراف کوم چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله، خو زما په اړه کې دا و چې نه مړه بیا به زه جاګیردارانه نظام قایموم او زما به کوششي چې اقتدار زما په لاس کې پاتې شي او زه به هغه انتخابي قوانین فالو کوم چې په کوم کې ما او زما خاندان ته خیري، او زه به خپلې پارټۍ له په خدای باندې هم ترجیح ورکوم، په رسول الله به هم ترجیح ورکوم. زه به وایم چې زه د لیډر خبره منم، زه د الله د رسول خبره نه منم. دا زما په اړه کې پټو او په خوله باندې خو ما وی چې نه پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. نو وتعلم سري وعلانیتي ولې لا یخفا علیک شیء من امری، زما ربه زما یو کاروم ستانه پټ نه دی، زما غلاګان هم تا ته معلومې دي او زما ودان هم تا ته معلومې دي. زما ربه زه ستانه سوال کوم نو رسول الله چې کوم الفاظ استعمال کړو ته به حیران شي، دومره عاجزي د دې نه عاجزیات عاجزي به ما تعالی پکاري. انا الباعث الفقیر، د الله رسول خپل انټروډکشن د خپل الله سره کوي. زما ربه زه خو یو طرف ته مصیبت زده یم او بل طرف ته بیچاره یم. موږ هم خپل الله ته وایو چې موږ پاکستانیان یو طرف ته مصیبت زده یو بل طرف ته لاچاره یو. موږ د خپلو لیډرانو او د خپلو مشرانو اعتماد کړی او هغوی زموږ پاکستان دې حد ته ورساو چې هغې د دیوالیه کېدو چانسز شروع شو. نو موږ خو ډېر عجزه یو. نو بیا الله ته وایي المستغیث، زما ربه زه خو تا ته فریاد کوم، څو خوشتی نه چې زه ورته فریاد وکړم. او زما ربه المستجیر، زه پناه ستا غواړم، بل د پناه ځای مې ختم شو.
چې کله ما په کور کې څوک دننه نه پرېږدي. په اسپتال باندې هغې حمله کړې وه د سریلنکا خلقو، چې په اسپتال کې د حکومتي حلقې چرته کې څوک زخمیان پراته چې هغې ووخو. نو چې کله زه په اسپتال کې هم نه بچ کېږم او په جومات کې هم راته اعلان شوی دی چې په جومات کې وخې په جومات کې هم نه بچ کېږم، نو زما ربه المستجیر، زما خو پناه زه ستانه غواړم، ما ته خو بل څه نشته. نو بیا ورته په اخر کې وایي المقر المعترف بذنبه، زما ربه ما ډېر شی ګناهونه کړي دي، زه د خپلو ګناهونو اعتراف کوم. ما ستا دین له هېڅ اهمیت نه ورکړی، ما ستا راکړي شوي نعمت پاکستان له هېڅ اهمیت نه ورکړی. زه چې خپل موټر والم په 70-80 هزار نه واله تر 20-30 لاکه پورې، نو هغه زه هغې ډرایور له چرته نه ورکوم چې هغه په ډرایوینګ نه پوهېږي. خو پاکستان ما ته دومره سپک ښکارېدو چې ما ووټ ورکاو نو ما هغې سړي له ورکاو چې هغه د پاکستان د چلولو په چل بالکل نه پوهېدو. ځکه زما سره د پاکستان قدر د خپل موټر نه زیات نشته، ما سره د خپل موټر غم و. او کم سړی چې د خپلې لور یا د خپل زوی رشته کوي، نو ټول انویسټیګیشنز کوي چې دا فیملي څنګه ده، دا سړی څنګه دی، چېرته نشه خو نه کوي، چېرته جوارګر خو نه دی. چې کله خپله ښه تسلي وکړي نو بیا وروسته وایي زه نکاح به اوس وتړو. خو د پاکستان د اختیاراتو ورکولو چې چال ورکوي نو د هغې سړي په باره کې اړو دا سوچ هم نه کوي چې دا جوارګر خو نه دی، دا شرابي خو نه دی، دا د انډیا یا د یهود ایجنټ خو نه دی، یا دا خودغرضه خو نه دی، خو بلکې په پټو سترګو مې ولا ووټ ورکړی و، ځکه چې زه په دې خبره نه پوهېږم. المقر المعترف بذنبه، د خپل ګناه اعتراف کوو. نو بیا خپل الله ته دعا چې کوو نو رسول الله چې کوم الفاظ موږ ته ښوولي، ادعوکا دعاء الخائف الزریر، زما ربه زه خو ستانه دعا غواړم هغه شان دعا څنګه چې یو خوفزده غواړي، څنګه چې هغه سړی غواړي چې افت زده وي. زه خو هم یریږم او ما افت زده یم، ګراني را باندې زیاته شوه، ډالر چې دی 200 ته ورسېدو، تیل راته ګران شو، سره راته ګران شو، غنم زما فصل ښه روانو په آخر کې خراب شو، زه خو افت زده یم، ما سو صرف په بوسو ګزاره ده. نو موږ هم خپل الله ته وایو، نو بیا وایي چې ځان ورته لږ عاجزه که نو وایه من خضعت لکه رقبته، زما ربه زما سټ تا ته ټیټ شو، زما سټ تا ته ټیټ دی، بس زه د عاجزۍ اظهار کوم. رسول الله الفاظ دا خو ولیو وفازت لکه عبرته، زما د سترګو نه به اوښې بهیږي زما ربه، زه ستانه دا غواړم وذل لکه جسمه، زما جسم هم تا ته عاجزه دی او ذلیله دی عاجزه دی، ورغم لکه انفه، زما پوز هم تا ته ککړه ده. چې کله په داسې عاجزۍ سره د چربانګ په وخت کې د الله نه وغواړو، د اذان د نفس دعا قبلیږي د الله نه وغواړو، د فرض مونځ نه پس د الله نه وغواړو، په خاص اوقاتو کې د الله نه دعا وغواړو چې یا الله موږ اعتراف کوو چې موږ ګناه کړی دی، موږ اعتراف کوو چې موږ ستا د ملک قدر نه دی کړی، موږ ستا د راکړي شوي نعمت ملک ته د خپل ګاډي نه، د خپل ټرک نه، د خپلې رکشې نه هم لاندې کتلي دي، واقعي چې موږ دا کار کړی دی. خو موږ وستا نه دعا کوو نو تا ته څه وایو اللهم لا تجعل بدعائک شقیا، یا الله موږ په بدبختانو کې شامل نه کړې، یا الله هغه بدبخته قوم چې ځای په ځای تباه شو، موږ نه لیبیا جوړ نه کې، یا الله زموږ نه عراق جوړ نه کې، یا الله په موږ نن سبا چې په یمن کې کم حالت دی زموږ نه هغه جوړ نه کې، دشمن لګیا دی دا کوي، یا الله چېرته موږ د هغه په هغې نه شي. نو موږ ځکه تا ته وایو یا الله اللهم لا تجعل بدعائک شقیا، یا الله موږ بدبخته نه کې، وکن بی رؤوف الرحیما، په موږ سره د رحم معامله وکړې. او آخر کې رسول الله چې دعا قبل ختموله نو ما ته هم پسې ختمو یا خیر المسئولین و یا خیر المعتین، ای هغه ذاته چې د هغه نه سوال وشي د ټولو نه غوره ته او چې ورکول څوک کوي په هغو کې د ټولو نه غوره ته، ستا نه سوال کوم چې ما بدبخته کړې ما او د دې راتلونکې بدبختۍ نه موږ پاکستانی قوم او ټول امت وساتې. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.